الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيدي المتين ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وعلى آله وأصحابه الهادين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيدي المتين ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين وبعد. جعل أصول الفقه يو حامدي يو بالمحمود يو بالمحمود عليه يو به دا الفاظ څه محمود به شو چې په کوم الفاظ سره تستعین دا الله پاک چې هغه حمد حامیم دال او محمود علیه چې په کوم نعمت باندې ته د الله حمد کې هغه نعمت سره جعل اصول الفقه مبنى للشرائع والاحکام دا د الله یو لوی نعمت په موږ باندې چې اصول فقه د شرایع او د احکام او د عقاید او د علم الاحکام او د علم العقاید هغه مبنای او ګرځول چې د علم العقاید او د علم الاحکام ګورې بغیر د دې ادله او 40 کارو نکېږي. نو دا چا وکړو؟ دا الله. نو دا جعل د الله پاک دا یو لوی نعمت شو. نو دا محمود علیه شابه او دا ټول ورپسې اخره پورې ښه واساسا لعلم الحلال وصيرها دا ټول محمود علیه والشمائل پورې ښه خدي اصول د فقه هغه کې خو تاسو ته مسله ویل شو. دا خبره یاد ساتئ چې په اصول فقه نوم دا ضروري خبره. اصول فقه نوم د ادله اجمالیه ده او فقه نوم د ادله تفصیلیه ده. اوس اجمال ستوي تفصیل ستوي. نو اجمال دا مثلا لکه تا ته وي چې غون مونډي او رنگي زیړی او منځي ترشي هغه ته نارنج وي. نو سټډیونو د کوم ځای کې چې دغه څه هيئت پیخيږي دا څه خوندي پیخيږي دغه څه رنگ د لمخه لازم یقال له لارس دې ته بیا ته نارنج وي. یا یو سړی تا ته وي چې لکه تعریف ستوي نو ته ورته چې ټوپه یا پګړې واري خمدیدار د اسلاف په شان جامعې وي یا د جامعې نه وي چې هغه د احدو لباسي او لباس فاخرین وي او د رنگي سړی وي خبر باندې رسېږي کنه یا کټا سړی وي. نو په هر حال دا ټول هيئت درته طالب جان بیان نو یقال له الطالب. استاد اجمالی نقشه پیش کړه. اوس چې کلم ته دا استادی نه ته ودا طالب دی دا استادی نه ته ودا طالب دی دا استادی نه ته ودا طالب دی به په ګوتې دی نو ته بیا پیژنې. نو دا څه دلیل اجمال شو. تفصیل یا دا چې تاسو ویل کله پر څه ته وي نو ته ورته چې سونډي پریخي وي یا د ټوټې نه بار پریخي وي یا پنسي ورپسې راخی شي خبر باندې رسېږي کنه یا بریت هر وخت بس ګول کړی وي او یا دغه اخلاق یا چونډه نسواري خلک پراته وي نو ته ورته یقال له لو پرشه. نو چې کلم تداینه نو ته وایي چې دا لو پر دی دا سره لو پر دی خبر باندې رسېږي. الحمدلله دې غلو پر نشته. نو دلته کې دا چې قصه شو چې شیخ دا څه اجمال شو دا څه شو اجمال شو. شیشه د لدر کټه لکه پکې بس خلکو ته نشه خلکو ته نشه شابه. نو دا اجمال سره څه شو اجمال شو. او تفصیل لاره چې لکه طالب څه ته وي لکه دا پشم خان استاد سزا دی ورشاله شدا چې دینو کمال شو استاد شو نو دا غا تفصیل شي چې لکه دا طالب دی په خبره باندې پیګه کړه. یو سړی تا ته وي انسان څه ته وي چې دا چې ایغ نیغه وغیرہ وغیرہ دي ته وي انسان وي دا اجمال شو. او چې ارته وی لکه تا نه تاسو کې انسان څه ته وی لکه دا شو نو دا څه شي یاره دا تفصیل شي. خو په خبره باندې پیښه کړه. وعلم آدم الاسماء كلها. حضرت آدم علیہ السلام ته اجمالی نقشه پیش کړه اجمالی علم ورته ورکړه. نو کلم چې دې نقشې ته یو شی سامنے راځي نو بس دې وایي چې لکه دې ته دا وی دې ته دا نه اجمالی علم ورته ورکړه. نو دا اجمال شو. بیا دا نور څه شو دا تفصیل شو. په خبر باندې پیګه کنه. یا لکه
حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو قضا دی او بل قدر دی. نو قضا وینم د تفصیل او قدر نوم د اجمال دی. نو اجمالی نقشه خو مخکې لیکل شوی د لوح محفوظ کې 50,000 سال پهله خلق خلائقنا مشکات شریف حدیث دی. نو دغه اجمال شه. بیا د مور خېټه کې چې څلورو میاشتو سسلی کو سعید به کې شقي پلان کې رزق پیسو نه عمر به دا تفصیل لیکل کیږي. یا سالانه تفصیل لیکل کیږي دا 15 شعبان د غشپه باندې. نو دا تفصیل څه شو لیکل شو. څه په خبر باندې پیږي کنه. نو دا تفصیل شو هغه څه شو اجمال شو. په خبر باندې پیږي کنه. نو دلته کوم څه ته دیونه ده ادله اجمالیه بیانېږي په اصول فقه کې بلکې اصول فقه نوم د ادله سره اجمالیه. تاته یو اجمالی دلیل بیان ک چې الامر للوجوب دا یو دلیل اجمالی. اوس کوم ځای کې چې صيغه د امر ترازی نو ته الامر لل اقیموا الصلاه مخه تراغه دا مفید د وجوب. لکه امر بوی دا وجوب د پاره خو دا خو به پکې ده. الامر للوجوب خو نو دا امر د پاره ان اقیموا الصلاه د پاره څه شو د وجوب شپه کاتبوهم ته خو سره وته كونوا قراءة خاصة دي سره څه شو وته. نو بهر الامر انه اعطوا الزکات دا هم ته چې زکات واجب دي دا فرض. نو سره دا الامر للوجوب دا دلیل اجمالی شو او دا اقیموا الصلاه دا دلیل تفصیلی شو. دا دلیل څه شو تفصیلی شو. نو دلیل اجمالی دا مرجع د ادله او تفصیلی او دا مرجع د دلیل تفصیلی او دلیل تفصیلی دا مرجع ده احکام دا مرجع څه شو د احکام د جزئیات او حکم قغم الامر دا هم یو حکم. خو بهر حال دا د دې جزئیات او د مسائل او د احکام څه شو یاره مرجع شو. څه خبر باندې پیږي کنه. نو ادله اجمالیه دا په اصول فقه کې څه کیږي بیانېږي او ادله تفصیلیه دا په څه کې بیانېږي شابه سي په فقه کې دا په څه کې بیانېږي په فقه کې شابه. نو اوس منځ فرض دي کنه دی وی او فرض دي دلیل سری اقیموا الصلاه دا د فقه کې. اقیموا الصلاه مفید د وجوب دی کنه دی وی او دی دا څه کار ولې دی دلیل ولا سری الامر للوجوب نو دا د اصول فقه څه دا کار. یې څه په خبره باندې پیږي. نو دلیل اجمالی دا متعلق ده دلیل تفصیلی شبان فادي دیگر اصول فقه دا مرجع متعلق ده څه شو د فقه شو او فقه متعلقه شو دا ورته راجع شو. خبر باندې ورته کنه. او د دلیل تفصیلی رجع چاته شو دلیل اجمالی په خبر باندې ورته کنه. نو فإن اصول جعل اصول الفقه مبنى للشرائع چې د مرجع د شرائع او د احکام وګرځول. شرائع د عام عقیده تم شامل له حکم تم احکام د خاص نو عتب د خاص علنا يعني شرائعنا مراد احكام شنعتي تفصيل في شعبه. واساسا لعلم الحلال اساس يؤصنا نصرنا دي كان اساس مصادر دي دا قدري. نو دا مبنى او اساس او بنياد د علم الحلال او رسشه فقه کې څه بیانېږي چې دا شی حلال دي او دا شی حرام دي چې حلال او نصوار حرام دي شابه. لعلم الحلال والحرام وصيرها موثقه بالبراهين والدلائل او چې څوک دا په فقه کې نشته هغه سره په خویلې خبر باندې نو دا وصيرها موثقه وثق يوثق توثيق تتوي مضبوطياته ميخونه په والدي بالبراهين والدلائل. برهان دلیل عقلی نقلی دواړه ته وي او دلیل نه برهان دلیل څه شو نه خبره برهان قطعي وي او دلیل څه وي ظني وي یو فرق. نو ګویا کې عطب د یو مباين په بل مباين باندې نو اشاره پکې دې خبره ته شو چې دا امرين متباينين دي نوعين متباينين سبيږي کنه چې د برهان قطعي شو او دلیل څه شو او برهان که عام شي که قطعي وي او که ظني وي او دلیل ظني شي نو عطب د خاص راغی په خبره ورته کنه. او که برهان ظني شي او دلیل څه شي قطعي شي نو بیا مې سره خبره یاد ساتي چې څه او یا کنه چې بیا عطب د یو مباين شي په بل یعنی دا اشاره شو نوعين متباينين تور ډېرې ته په خبره باندې پیږي کنه. او برهان دا عام شي که نقلي وي او کاغذ وي
عقلی وي او دلیل نقلی شي نو بیا سره عطف د خاص په څه باندې په عام باندې دا پکې توضیحات بیا وکړي او یادا چې دا برهان خاص شو قطعي شو او دلیل عام د کزونی وي او کسوي نو عطف د عام راغی په څه باندې په خاص باندې شابه موشحة بالحلي والشمائل مدول وشح يوشح التوشيح وشاح دیته وي دا بعض خلک اعلی دمان وغیرہ کنه دا پټه دا سرا ولي هغه پلق پوک په لګېدلی کنه اشاره یې دوکړي ټوپک غټم چرته چولی برداشت شو وشاح دا ډول لپاره په خوا دي خلکو کولې دي وټونو کې د انسانيان دوی راته کپلا داسې راته کې دا شو وشاح وموشحة بالحلي والشمائل حلي دا حلیونه مراد دلته کې سری هغه قوانین کلیه دي قواعد سری کلیه دي چې په قوانینو کلیو سره مدول وګرځاو دا اصول فقه او الشمائل او د شمائلونه مراد نو د حلیونه مراد هغه اصول شو هغه قواعد کلیه شو او د شمائل خو اخلاق ته وي خدلته مراد هغه نزاکت اصول الفقه نزاکت الاصول په دې اصول فقه کې چې الله کوم نزاکت او باریکی کې خو دی دقت شو څه پیږي کنه نه حمد الله پاک چې په اصول فقه کې هغه نزاکت شمائل هغه نزاکت پکې کې خو دی هغه باریکی پکې خو دی او مزیدار خوند پکې کې خو دی څه خبر باندې پیږي کنه بالحلي والشمائل والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم او نزاکت ذکر کنه کوم مفتی چې اصول فقه خویل نو سټه دیونه دا او بیا سي لګي او چې اصول فقه نه ابتا کورس کې تی اصول سره اختی نو دا اوسه پورې څه کول ټانګه کو په ابتا کې چې ویل کرا چې سراجي وره نو ولې دا تر اوسه پورې څه کول چې سراجي تر اوسه نه تا کړ الکه اصول دا مې ابتا کې چې د علوم دیوبند بدونه سپې کو سټه تر اوسه پورې څه کول چې په علوم دیوبند دی دا خو بس نسوارې چولی لکه کنه نو به درک نه ویرا چې تعالی ورته موشحا بالحلي والشمع والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين اول خود منطق جنازه وته بیا ورپسې د علم الادب او اوس پکې اصول خیر نشته طالبان دي تم څه خبره رااله سر په توسه نه اجرا اجرى هذه الرسوم الى يوم الدين نحو کې خدا سړی ته نه وي کنه چې نسوار خدیا بدینه ځکه کوي هذه الرسوم الى يوم الدين هذه الرسوم د رسوم نه مراد دغه آثار شو اصل کې رسم څه ته وي آثار الدار بعد خربها آثار الدار بعد خربها لکه تاسو عشره معلقې چې په وګورئ نو دغه تسوي دغه ته اثر وي نو دلته ردي رسوم خو آثار ته خو دلته مراد دغه احکام دی او دغه سری عقائد علم الاحکام او علم عقائد نو دغه اعمال دغه عقائد دغه احکام د تر قیامت پورې جاری او ساری لري شابه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم نبیین خبر باندې ورسېږي کنه او لا نبی بعده اشتور پسې نه تر قیامت د شریعت جاری او ساری نو دا خو اصل کې الله پاک اجر دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مجازن اسناد او شو ذکر دی په توفیل باندې الله پاک د رسوم تر قیامت جاری کړی دي شابه الله وأيد العلماء او علماء مضبوط کړی دي بالعيد المتين عيد خو څه ته دونه لاس تمیل کیږي اده یعيد عيد دا مضبوطیات لاس تم ید زکوي د مضبوطي تاسو یو لکه دا لاس غواړي اسيف بس ساعد شابه خدلته د عيد نه مراد هغه سریاره قوت متین کړو اتنه يم تنو د شرفنه ستوي مضبوطیا احکام امتنا اتنا ستوي مضبوطیات وي او چې نه سره شي متنا بالمکان اقام بالمکان لغته کې وتا سوې له ادب کې نو بهرحال بالعيد المتين په قوت محکم سره بالقوه المحکمه په قوت محکم سره الله پاک د علماء تایید کړی دي شابه سره څنګه دی ورپسې د علماء تایید کړي په قوت محکم سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تایید کړي نبی علیہ السلام تایید کې ضمیر راځي ايد يؤيد تایید مضبوطیا احکام نو مضبوط کړي دي په قوت محکم مضبوط سره د علماء څنګه علماء امتی کا انبیاء بنی نو شیخ صفدر صاحب دامت برکاتهم به فرمایي چې دا مطلب نه چې د بنی اسرائیل
انبیاء کرام په شان درجه ده نه چېرته درجه پیغمبر سره رسیږي ته پیږه کنه خو لیکن د دې دا مطلب چې څنګه انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل ته وقتن فوقتن راغلي وقتن فوقتن به امت محمدی کې ان شاء الله تا روز قیامت علما موجودي ربانیین خبر باندې کونو ربانیین ربانیین هم بمسك نو بهر ربانیین علما ربانیین الله والے دا به تر قیامت پورې نسواران خو ډیر دي خو لیکنه الله والي علماء دا به پکې وي تا قیامت ښه وايد العلماء بالايد المتين فايد متين سره شابه نو دا چې وقتن په وقتن به پکې راځي نو علماء امتي كانبياء بني اسرائيل دغه تایید نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه امتیانو څه کړی ورثه الانبیاء ورته ویلي دي خو الا چې دین شوارینی وايد العلماء بالايد المتين ورفع درجاتهم في اعلى عليين رفع دی وارث د پیغمبر شمسټ دیونه چې کم مورث کار تیرا بس کوي وارث پکې ځتا ته خدمت کله نه پرې خوان چې ته پېڅ کې سیر د پرې خوان علم او عمل څه شي علم او عمل سیر علم پرې کې دی لپاره چې ته پېڅ وکې عمل نو مسواک واغوي نو کړ چې ته کې نه ته سره شو وارث نشو نو کو ګناني نو وارث هم نه پدې ټال ځانګه ما شابه درجاتهم ورفع درجاتهم في اعلى عليين درجات ولا پورته کړی دي اعلى عليين حضرت عطاء ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې اعلى عليين اسم للجنه دا جنت سره یا دا اعلى دا عليين دا اعلى اغا اعلى الجنه سوي دا جنت اغا اعلى مقام تسوي یا اغا زیدی چې گویا کې کټلیونه دسو چې هغه کې ارواح د مؤمنانو جمع کیږي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې لوح من زبرجد اخضر چې دا د شنو زبرجد یو تختې دي تعلیین یا د عرف خیستن خبر باندې څه کنه نو دا علیین وشهد لهم بالفلاح واليقين او ایک وی کړی دا چې دی کامیاب دي علما سری دا کامیاب يرفع الله الذين امنوا هيك اوتوا العلم درجات تصور توركري شيء العلم ورتوركري شيء بالفلاح واليقين وعلى اله واصحابه الهادي المهتدين شيغه هادين ومهتدين وتابعيهم نو علم خدای لپاره کیږي چې معرفت خداوندی حاصل شي وکړه په خپل رب پیژند من عرف نفسه فقد عرف نچې سونډي اپریخي درب نه پیژند کپڑے ورپسې لاندې راخی شي کې ټونه درب پیژندلې ولدار نه پیژندل کدا نه پیژندلې دي هیڅ عشق نه دې به تکبر ولې نو خپل رب بیا پیژندلې کدا نه پیژندلې نو بیا د اعداء د لباس ول اختیار او د اعداء د اخلاق ول بیا اختیار خبر باندې پیګه کنه کدا نه پیژندلې نو خپل رب یې مونږ پیژندل نو دې بیا څنګه شعالمه نش الله دې ذلت نو سات وشهد لهم وعلى اله واصحابه الهادين المهتدين هم خدا داوی نه چکول چې هو به هو غوي خدا خپل وس مطابق حتی الامکان کوشش وکاو چیرې سړي اخلاقو کې عادتو کې ناستا پاستا لباس هر طریقه حتی الامکان حتی الوسع يرضي الشرع مطابق خبر بس ډیره پاره سړي دا څه حاصلې علم حاصلې او نور دا چې کوي چې هو به هو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقې اختیار کړ د مشکات شریف کې حدیث ذکر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ او دسکو او بیا دوی چې یعنی مثل نحوه یو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بداته داودت زمان نحو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داودت پشان نو نحو یو مثل یو نبی مرقات مولا قاری رحمت الله علیه دا نقطه دغه تل کړی دا چې مثل خواغی ته وی چې لفظا او معنا دواړه سوي یو شان یو لفظا او معنا دواړه صورتن او باطنن څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داودت پشان او د کولی شي هیڅ څوک یې نشي کولی حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ تسوي نحو او مثله ونبي شابت وعلى اله واصحابه خلق حتى الامكان کوشش پکار دی خګولو وعلى اله واصحابه الهادين المهتدين وتابعين وتابعين من وبعد ناغه پیات ساته فلما كان كتاب المنار اوجزوا فقد بس وګر نیګه سبا ان شاء الله قیاس
بل سره مسلم